نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم. سورہ آل عمران دریم پارہ یو اتیایم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې سورت کې دا بیان شو چې عبادت صرف د الله رب العالمین حق دی، د بل چا حق نه دی. په دې رکوع کې الله جل شانه د انبیاء کرام علیهم السلام یو وعده یو عهد او میثاق ذکر کړي او د دې سره سره الله رب العالمین د خپل وحدانیت په باره کې حکم فرمایي. نو په مخکې صورت کې د الله رب العالمین حق عبادت بیان شو او په دې رکوع کې د الله رب العالمین حق توحید بیانېږي. یا په مخکې رکوع کې د الله رب العالمین حق عبادت بیان شو او په دې رکوع کې د انبیاء کرام علیهم السلام حق د دوی تابعداري او په دوی باندې ایمان راوړل ذکر کیږي. نو په مخکې رکوع کې حق او دې رکوع کې حق، یا په مخکې رکوع کې د الله حق عبادت او په دې رکوع کې د الله حق توحید ذکر کیږي. الله رب العالمین انسانان ندری وادی اخیستری. یو وادا الله پاک په عالم ارواح کې اخیسترا چې دا غي ذکر په سورې اعراف کې الست بربکم سره کیږي. دویم وادا الله جل شانه د اهل کتاب ذکر کوي چې تمام اهل کتابونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې وعده اخیستل شوی و. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. نو دویمه وعده د اهل کتابونه اخیستل شوی ده او دریمه وعده د پیغمبران ناخستل شوی دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګتیا به تاسو کوي که چې تاسو په وخت کې راغی. هغه په دې آیت کې ذکر کیږي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. درې وعدې الله پاک ذکر کړي دي. یو وعده د تمام انسانانو، دویم وعده د اهل کتاب چې هر پیغمبر د خپل قوم نه وعده اخیسترا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې، او دریم وعده الله پاک هغه په دې آیاتونو کې ذکر کوي چې د نورو پیغمبران الله پاک ټول وعده اخیستي وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې. او مغه شانو شلو د معراج په شپه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین پیغمبر وړاندې کو د امامت د پاره
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس ټول پیغمبران مشترکه مقتدیان جوړ شو. اوس دا وعده الله پاک د پیغمبرانو د نبی علیہ السلام په باره کې کله اخیستی و؟ نو د دې په باره کې حضرت تانوی سے فرمایي چې یا دا وعده الله پاک په عالم ارواح کې د پیغمبرانو نه اخیستی و چې پیغمبرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګتیا به کوي. نو په عالم ارواح کې دا وعده اخیستل شو او یا دا وعده په دنیا کې د هر پیغمبر نه په وحی سره اخیستل شوی دا چې نبی علیہ السلام کې چرستا سو وخت کې اخیری پیغمبر راغی مرګتیا به کوي. بیا الله جل شانه په دې آیاتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د اعراض کوونکو حالت ذکر کی چې چا د نبی علیہ السلام د دین اعراض کو لکه خصوصا اهل کتاب چې يهوديان دي یا عیسایان دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق نکي په د باندې ایمان نو نړي، نو الله پاک فرمایي چې دا کسان فاسقان او کافران دي. او بیا الله رب العالمین خپل بندگی ذکر کی چې زما بندگی تمام مخلوقات کوي، کاغه پزمکه باندې دي که پاسمانو کې دي، څوک د مجبورې نه کوي او څوک په خوشاله باندې کوي. ها البته کافران دي، په تمام مخلوق کې صرف کافران داسې دي چې هغه زما مخالفت او نافرمانی کوي، نو ټول زما تابعدار دي کې انسانان دي که دوی نه علاوه دي. او بیا الله جل شانه آسمانی کتابونو په باره کې مخکې تاسو ته سورې بقره کې ذکر شو چې يهوديانو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان او صحابه کرامو تخپل کتابونه خودل چې زمون کتاب وګورئ دام د الله پاک کتاب دی. الله جل شانه دا آیات نازل کو مخکې تیر شي سورې بقره کې او دلته ذکر کیږي قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل چې دوی ته وایي چې کوم کتابونه الله نازل کړي په هغې زموږ ایمان دي، نور تاسو چې په دې کې کوم د ځانه تحریف کړي دي د دې موږ نه انکار کوو نه یې تصدیق کوو، ځکه تصدیق یې نه کوو چې تاسو په دې کې تحریف کړي دي، او انکار ته نه ځکه نه کوو چې په دې کې بعضې خبرې د الله جل شانه هم شته. نو نه یې تصدیق کوو او نه یې انکار کوو، بلکې موږ وایو چې موږ پاک کتاب باندې ایمان نه وړی دي چې الله جل شانه نازل کړي دي. او بل په دې آیاتونو کې د کافرانو يهوديان عیسایانو تردید دي. يهوديانو به عیسی علیہ السلام پیغمبر نه منو او عیسایانو به موسی علیہ السلام پیغمبر نه منو. الله پاک فرمایي چې دوی ته وایي لا نفرق بین احد منهم، موږ په دې پیغمبرانو کې د هیڅ یو فرق نه کوو، ټول پیغمبران موږ منو، داسې نه کوو د یهودو په شان چې د عیسی علیہ السلام نه انکار کوو، او داسې نه کوو لکه د عیسایانو په شان چې د موسی علیہ السلام نه انکار کوو. نه ټول پیغمبران موږ منو، ټول الله رب العالمین خپل محبوب بندگان جوړ کړي. او بل اسلام نه علاوه د تمام ادیانو د بطلان الله پاک ذکر کوي چې تمام ادیان څومره دي د اسلام نه علاوه دا ټول ناقابل قبول دي. الله پاک فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، الله پاک د دین اسلام نه علاوه بل کې دین چا اختیار کو هیڅ کله به دا قبول نشي. او بیا یو سړیو تفسیر د منصور ذکر کوي کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، د دې آیت چې نزول ذکر کوي چې حارث ابن سوید یو سړی هغه اسلام وروړو اسلام وروړو مسلمانانو سره، بیا کافر شو واپس خپل قوم طرف ته لاړو. الله پاک د آیت نازل کو څنګه به الله پاک هدایت وکړي هغه انسان ته چې هغه ایمان وروړي د هغې نه بعد دی بیا کفر وکړي، دې انسان ته به الله پاک څنګه هدایت وکړي؟ یعنی توفیق د هدایت خو هغه چاته ملاویږي چې هغه انسان خو کم از کم اراده او خیال خو لري که نه، دې انسان ایمان نه وړو د دوباره ولې کفر اختیار کو؟ او بل کافران دي د چې د ایمان پرېښو د کفر ته وړېدو، نو دا کفر هدایت وګڼو او هدایت و اسلام واپس ځکه پرېښو دا دته غلط کار شو، نو دې انسان ته به الله پاک څنګه هدایت وکړي؟ البته یو انسان کافر دی
او هغه اسلام راوړو، اسلام راوړل نه بعد دی بیا واپس وړي د کفر ته، ها که چېرې دی بیا واپس توبه وباسي ایمان راوړي نو دی انسان دا توبه بیا قبلیږي. خو چې ایمان خو دوباره دی راوړي او کنه ایمان یې راونړو د دې انسانانو توبه هیڅ کله بیا نه قبلیږي. او بل کله انسان چې د وفات کېدو وخت راشي، د وفات کېدو په وخت کې د دې توبه الله پاک نه قبلی. حضرت حسن رحمت الله علیه فرمایي چې یهودیان او نصارا دي کله چې د مرګ وخت راشي نو دوی توبه کوي، خو د مرګ په وخت کې دوی توبه بیا نه قبلیږي. نو الله پاک فرمایي لن تقبل توبتهم، د دې نه مراد د یهودیانو عیسیانو توبه ده چې د مرګ په وخت کې توبه وباسي، لیکن دا چرته هم نه قبلیږي. یا د دې نه مراد د کفر سره د ګناهونو توبه ده، انسان کفر کوي او د کفر سره د ګناهونو توبه وباسي نو د دې کافر توبه د ګناهونو چرته هم دا نه قبلیږي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې لس انصارو اسلام راوړ، اسلام نه بعد واپس بیا مرتد شو، لیکن بیا چې کله سوچ وکړو چې دا خو موږ ډېره غټه غلطي وکړه، د هغې نه بعد الله پاک ته توبه وویستله او پریشانه شو، الله پاک د دوی دا توبه قبول کړه. نو دا آیاتونه الله پاک نازل کړ چې د کفر نه بعد کې انسان توبه وباسي ایمان نه وړي نو د دا توبه بیا قبلیږي. نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او یاد کا وخت چې واخیستل الله پاک وعده د پیغمبرانو نه، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، لما دا غص پبارکی آتیتکم من کتاب و حکمت چې ما درکړی تاسو سره کتاب او د حکمت او د پوهې نه، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، بیا هر کله چې راشي تاسو تازه ما پیغمبر رسول پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مراد دی، مصدق تصدیق کون کې ما دا غسو آت معكم چې تاسو سره دی تاسو کتابونو تصدیق کوي، لتؤمنن به خامخا بتاسو تصدیق کوي، ولا تنصرن خامخا بد د مرګ تیا کوي امداد به کوي. قال اقررتم، الله پاک ته تپوس کوي تاسو اقرار وکړو، واخذتم على ذلكم اسری، او تاسو واخیستل په دې مضمون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګتیا باندې وعده زما سره. قالو دې ټولو وی اقررنا، منګ اقرار وکړو. قال فاشهدوا، الله پاک فرمایل فاشهدوا، پس تاسو گواو سیږئ، وانا معکم من الشاهدین، او زه تاسو سره د گواهی ورکوونکو نه یم. فمن تولى بعد ذلك، پس چا چې اعراض وکړ پس د دینه، د دې آیت نه مراد یهودیان او عیسیان دي. چا چې اعراض وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړلو نه، فاولئک، پس دا کسان چې دي هم الفاسقون، دا کافران فاسقان دي. افغیر دین الله، آیا غیر د دین د الله پاک نه یبغون، دوی لټوي، وله اسلم، او د الله تابعدار دي، من هغه څوک په سماوات والارض چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي، طوعا په خوشاله سره، په خپل اختیار سره، وکرهن او په مجبوري او په ناخوښۍ سره، ویلیه یرجعون، د الله پاک ته واپس کولی شي. قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام آمنا بالله، من ایمان نوړي دی په الله پاک باندې، وما انزل علینا، او په کتاب باندې چې نازل شوی دی موږ ته، وما انزل علی ابراهیم، او په چې نازل شوی په ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد د دوی باندې، وما اوتی موسی و عیسی، او هغه چې ورکړی شو موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ته، والنبیون من ربهم، او هغه پیغمبرانو ته چې د رب د طرف نه ورته ملو شوي، پاغې ټولو باندې زموږ ایمان دی. لا نفرق بین احد منهم، موږ هیڅ فرق نه کوو په مابین د یو کس د دې پیغمبرانو کې، ونحن له مسلمون، موږ خاص د الله پاک تابعدار او د هغه تابعدار یو. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، او هغه څوک چې هغه ولټي غیر د اسلام نه بل دین، فلن يقبل منه، پس هرگز به قبول نشد نه دا بل دین، وهو فی الاخرة من الخاسرین، او د انسان به په آخرت کې تاوانیان نه. کیف یهدی الله قوما، څنګه به هدایت کوي الله پاک هغه قوم ته، کفرو چې کفر کوي بعد ایمان پس د ایمانونو د دوی نه،
وشهدوا ان الرسول او دی گواهی ورکړي چې بشک رسول الله سلام حق دارشتنی دي وجاءهم البينات راغري دي توضیح دلایل د پیغمبر د رسالت او دی نبادم د ایمان پریک دی کفر ته وړي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله پاک هدایت نه کوي قوم ته چې ظالمان دي اولئک ذا کسان چې جزاء بدل دوی د پاره ان علیهم لعنت الله چې بشک ویو پدی باندې لعنت د الله پاک والملائکه او د فرشتو والناس د انسانانو اجمعین د ټولو خالدین فیها دیو پدی لعنت کې همیشه د پاره وی لا يخفف عنهم العذاب سپک بنکلی شي د دوی نه عذاب ولا هم ينذرون او نه بدی ته مهلت ورکلی شي الا الذين تابوا مگر کسان چې غي توبه وباسي ایمان وروړو بیا کفر اختیار کو هغه نه بعد بیا توبه وستلا من بعد ذلك پس د دې کفر نه واصلحوا نیک اعمال کی فإن الله غفور رحیم پس بشک الله پاک بخون کې مهربان دي ان الذين كفروا بعد ایمانهم یقینا کسان چې کفر کو بعد ایمان پس د ایمان وروړو خپلونه ان الذين یقینا کسان چې دین مراد يهوديان دي کفرو چې دوی کفر کو به عیسی علی السلام باندې ایمان نو نړو بعد ایمان پس ایمان نوړلو په موسی علی السلام باندې ثم زادوا كفرا بیا دې زیات شو په کفر کې ځکه چې په نبی علی السلام ایمان نو نړو لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نشي د دوی دا توبه واولئک هم الضالون دا کسان چې دي گمراهان دي ان الذين كفروا بشک کسان چې کافران دي وما تو دوی مړ شو وهم کفار نو حال دار چې دي کافرانو فلن يقبل من احدهم پس هرگز به قبول نشي د یو کس د دوینا ملء الارض دکز مکا ذهبن د سرو زرو ولو افتدا به اگر که فدیه ورکی پدی باندې اولئک دا کسان چې دي لهم ببدی د پار عذاب علیم عذاب دردناک وما لهم من ناصرین او نبوی د دوی د پاره هیڅ قسم مددگار واخر دعوانا الحمدلله